الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. پاکه باندې کا پاکه اصلینه لګیدل دي. د دې سورت نام دی بنی اسرائیل، چونکې بنی اسرائیل تذکرہ دی د وجنه نام ورته هم هغه بنی اسرائیل یخه شوی دی. دي اول نمبر باندې رسی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي خلاصه دغه دی کې معراج واقعا دی او دغه شان دلایل دي، دلایل نقلیه دي، دلایل عقلیه دي، تخفیف تذکرہ دی او دغه شان د جهنم تذکرہ دی او دغه شان مشرکین کوم سوالات کړي دي، اهم ترین سوالات مغو تذکرہ دی، اخر کې د تراشی روح متعلق خبرې دی ورکی. دا ټول ورو روان دي. ونن معراج واقعا دی. معراج واقعا درته مختصر غندي بیانوم، سټیم هم بچت شي او کیسه هم خې طریقې سره بیان شي. دغه معراج قرآن نه ثابت دی، اگر چې بعض خلک د معراج نه دغه چی شي دي منکر دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې هم مشرکین هغه ټوکی کولې، خندا کوله، په یو شپه باندې اسمانونو ته سفر کول، الله سره ملاقات کول، جهنم لیدل، جنت لیدل، پیغمبرانو سره ملاقات کول، بیت المقدس ته تلل، دا په یو شپه کې ناممکن دي. انکار وکړو، خندګانې کولې، ټوکې کولې، دغه موږ سره نه منو. اوس هم داسې یوه طبقه شته دغه اوس هم د معراج نه دغه څه شي دي منکر دي، دوی وایي چې معراج بالکل نشته. حالانکه تاسو وګورئ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. المعراج متعلق نازل شوی دی او دغه شان احادیث صریحه راغلی دي او دغه شان د څومره هم اهل سنت والجماعت دی باندې متفق دي چې معراج کومه واقعه دی دغه جسمانی و. د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیداری په حالات کې اسمانونو سفر کړو. څنګه یې کړو؟ راشه اسمت راشه لغنی راشه دې زموږ راشه تاسې مو غټ وړای دې کې خوندې دې کې نه وی لکه شمال لوټ شاسله چلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت لسم کالو د هجرت کومه واقعه وه دغه شی وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت لسم کالو مکې کې وو. علی رضی الله تعالی عنه یوه خور دی ام هانی رضی الله تعالی عنها، د دې په کور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه شی وو پروت. د ام هانی کوم کور دی دغه د بیت الله سره ډیر زیات نږدې دی. سکله هم شپه شوه دغه پروت وو، خوبوله وو، داسې خوبوله وو هغه نیم خوبوله وو او نیم رویح وو. دې کې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دغه چت نه راغلو، دغه چت یې وشلولو. روایت کې راځي چې فرشتې نورې فرشتې ورسره هم وي، دا یې راپاڅولو سره زه نن تا بني معراج سفر کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام اول بیت الله ته بوتلو. بیت الله کې یو ځای دی حتیم، مغزه کې دا په زمزم اوبو سره یې ولمبولو. هغه نه بعد بیا دی شک صدر یې وکړو، د سینه یې ورته وشلوله او دغه شان زمزم اوبو سره یې ولمبوله. او د کوم څه اپریشن کوم سامانو دغه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام سره د فرشتو اسمانونو نه هغه الله تبارک وتعالی په حکم سره راوړي وو. او دغه شان یو سرو زرو جام وو، دغه کې علم پروت وو، هغه کې حکمت وو. دا ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سینه کې ویر واچولو دپاره د دې د زړه مضبوط شي. ملکتونه دي، اسمانونو سفر دی، الله سره ملاقات کول دي، فرشتې لیدل دي، عجایب لیدل دي، چې د دې زړه دغه شي مضبوط شي او نور هم طاقتور شي. هغه نه بعد بیا دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام یو براق ورته راوستو. براق دغه اس نه لغنې ټیټ دی او د خر نه لغنې اوچت دی. براق دی یو قدم دومره و
څومره هم ته نظر لګېدلو هغه به دوی یو قدم دومره په تیز رفتار سره به دوی سفر کولو. دوی بنې کېنولو، اول دوی لاړو یو ځای ته لاړو، هغه ځای کې جبرئیل صلات وسلام حکم وکړو چې دې ځای کوشه 2 رکعاته نفلونه وکړه. نو هغه ځای کې حسب بدستور 2 رکعاته نفلونه وکړو. تپوس یې وکړو چې دغه ځای کوم یو ځای دی؟ جبرئیل امین ورته ویلو چې دغه یثرب دی یا دغه مدینه دی. مدینې ته به مخکې خلکو ویلو یثرب، او دې ځای ته به ته هجرت کوي، دې ځای مستقبل کې به ته دې راسې. هغه نه بعد بیا د موسی علیه السلام د قبر دیدار یې وکړو. خود د نبی علیه السلام فرمایي چې ما د موسی علیه السلام په قبر کې ولیدو، هغه په نفلونو باندې په المنځه باندې ولاړ دی. هغه نه بعد بیا کوه طور ته لاړو، بیا ورته جبرئیل علیه السلام ته وفرمایلو چې دې کې هم کوشه 2 رکعاته نفلونه وکړه. دا کوم ځای دی؟ چې دا کوه طور دی. هغه ځای دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام الله سره هم کلام کېدو، الله سره یې خبرې کولې. هغه نه بعد بیا د صالح علیه السلام ځای ته لاړو، هغه ځای کې هم 2 رکعاته نفلونه یې وکړو. دغه شان نورو پیغمبران هم په دې سفر کې لیدلي دي، حتی کې چې دغه بیت المقدس ته دغه ورسېدو. چې کله هم بیت المقدس ته ورسېدو، د بار یو کاڼی هغه ځای کې به د انبیا کرام علیهم السلام د کومې خپلې سورلۍ وي هغه یې به څه کولې؟ تړلې. نو دوی هم د خپل براق کوم دی ما هم خپلې ښې طریقې سره هغه براق یې وتړلو. نو بیت المقدس کوم دی هغه ته ورنوت. هغه ځای کې مخلوق نو خدای و. جبرئیل علیه السلام د نبی علیه السلام لاس نه یې راونیولو، سیده پیله صف ته یې راوستلو. حسب بدستور اذان ښې طریقې سره وشو، امامت مو څوک کوي. نو جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمیلو چې یا رسول الله ته امامت ته مخته شه، الموز وکړه. نو 2 رکعاته تحیت المسجد دا ورته ویلی شي، هغه یې ادا کړو. بیا ورنه تپوس وکړو چې دومره خلک دغه څوک دي؟ نو جبرئیل علیه السلام ویلو دغه ارواح دي، د ارواح انبیا، یعنی انبیا علیهم السلام ارواح دي، هغه ټول تا ته راغلي دي او تا پسې اقتدا یې وکړه. سبحان الله، زمونږ د نبی علیه السلام څومره عزت ور احترام دی، 1,24,000 پیغمبرانو ته امامت یې وکړو. دې د وجه نه دغه امام الانبیا دغه لقب ورسره شو، امام الانبیا، یعنی د امامانو امام. هغه نه بعد بیا روایتو کې راغلي دي چې آدم علیه السلام هم تقریر کړی دی، او دغه شان موسی علیه السلام هم تقریر وکړو، ابراهیم علیه السلام هم تقریر وکړو، نبی علیه السلام هم تقریر د ارواحو ته کړی دی. دغه مختلف روایت راغلي دي. هغه نه بعد بیا د نبی علیه السلام د اسمانونو کوم سفر دی هغه شروع شو. هغه ځای کې نبی علیه السلام اسمان ته روان دی، فرشتي استقبال کوي، فرشتي خوشحالي دي، او هر ځای کې خوشحالي دا څوک روان دی؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته روان دی. څومره لوی عزت او احترام الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته ورکړو. کله څه هم د نبی علیه السلام پیله اسمان ته ورسېدو، نو جبرئیل علیه السلام واره وټکولو چې څوک یې؟ څه جبرئیل یم، څوک د سره غلی دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روان په خپله راغلی دی که چا راوسته دی؟ او چا راوسته دی، الله په حکم سره دغه راغلی دی. بیا ورباندې سلام یې وکړو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هغه سره هم کلام شو، هغه سره یې خبرې وکړې. آدم علیه السلام ته دی وخت کې نبی علیه السلام ښي طرف ته هم خلک ولیدل، ګس طرف ته هم خلک ولیدل. ښي طرف ته کوم خلک وو هغه جنتیان وو، هغه خوشحال وو. ګس طرف ته کوم خلک یې ولیدو هغه جهنمیان وو، هغه ډېر زیات ژړل. دویم اسمان ته همداسې ورغلو، څوک دی؟ څوک د ځان سره واسطه دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر اخری نبی مو راوسته دی. او همدا خبرې وشوې چې کومې مخکې پیله اسمان کې خبرې وشوې، نو هغه اسمان کې دی ملاقات وکړو د یحیی علیه السلام سره او عیسی علیه السلام سره. او دریم اسمان کې ملاقات دی یوسف علیه السلام سره وکړو. یوسف علیه السلام ډېر عجبه ښایست و، الله ډېر لوی ښایست ورکړو.
خود د نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیلو چې ما یوسف علیه الصلاة والسلام ورته دومره زیات ښایسته، دومره زیات زینت، دومره ښایست الله تبارک وتعالی ورکړی دی. څلورم اسمان کې ادریس علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. پنځم اسمان کې هارون علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. دغه شان شپږم اسمان کې موسی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. اووم اسمان کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره ملاقات وشو. دینه بعد بیا بیت المعمور ته لاړو. لکه څرنګې دې ځای کې دغه دنیا کې بیت الله دی، خلق ورته طوافونه کوي، هغه ځای کې بیت المعمور دی، فرشتې ورته طواف کوي. نو دومره زیاتې فرشتې دي چې یو ځل طواف وکړي دوباره موقع ورته نه میلویږي. الله اکبر. روزانه 70,000 نه زیات فرشتې هغه ځای کې روزانه طواف کوي. هغه یې ولیدو، بیا جهنم یې ولیدو، جنت یې ولیدو، بیا سدرة المنتهى ته ورسېدو. نبی علیه الصلاة والسلام، جبرئیل علیه الصلاة والسلام سره هم دی. په دې کې جبرئیل علیه الصلاة والسلام په اصلي حالات کې نبی علیه الصلاة والسلام لیدلی دی، اصلي شکل کې. لکه په دنیا کې لیدو انساني په شکل کې لیدو، هغه ځای کې په اصلي شکل کې ولیدو. دا ورته وفرمیلو چې اوس ته مخ ته لاړ شه، الله سره ملاقات وکړه، ما ته اجازت نشته زه تا سره لاړ شم. نه دغه معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام ټولو نه درجه زیاته دی او داسې ځای ته لاړ دی چې هغه ځای ته د نورو فرشتو هم اجازت نشته. سدرة المنتهى ته لاړو او دغه شان الله سره هم کلام شو. علماو لیکلي دي، روایتو کې راغلي دي چې دغه کوم الله سره کوم دیدار و، دغه جسمني دیدار و، دغه بالکل برای راست دیدار شوی دی الله تبارک وتعالی سره. الله تبارک وتعالی ته وفرمیلو چې ما ته راوړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیلو چې التحیات لله والصلوات والطیبات. التحیات لله د څومره هم مونږ قولي عبادات دي، د ژبې عبادات دي، یا الله دغه ټول تا دپاره دي. والصلوات د څومره هم بدني عبادات دي، یا الله دغه ټول تا دپاره دي. که زه کوم که زما امت کوي دغه ټول تا دپاره دي. والطیبات یا الله څومره هم ملي عبادات دي، که زه کوم که زما امت کوي دغه ټول تا دپاره دي. الله تبارک وتعالی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې سلام واچولو. السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. نبی علیه الصلاة والسلام باندې سلام واچولو. دې کې تاسو وګورئ الله تبارک وتعالی د نبی علیه الصلاة والسلام څومره عزت او احترام وکړو چې خپله نامه یې ونه اخیسته. محمد ایها النبی، ای نبی په تا باندې سلامتیا وي. نبی علیه الصلاة والسلام د امت دپاره څومره زیات خیرخوا و چې ما ته خو سلام واچول، زما امت پاتې شو. بیا ویل السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. سلام دی په هغو خلکو باندې چې کوم نیک زما بندگان دي، ستا امتیان دي، نیک دي، تا سره مینه لري، ما سره مینه لري او ما سره تعلق جوړ کړی دی، تا سره تعلق جوړ کړی دی، هغوی باندې ته هم سلام وي. هغسې کې هم نبی علیه الصلاة والسلام هغه خپل امت دغه چې شی کړی دی یاد کړی دی. بیا ورته الله تبارک وتعالی درې هغه تحفې ورته ورکړي. یو خو ورته 50 المنځونه ور باندې فرض کړو چې تاسو امت باندې به 50 المنځونه فرض وي. بعد کې بیا کوزیدو د موسی علیه الصلاة والسلام په برکت سره هغه 15 المنځونو ته خبره ورسېده. دویمه تحفه یې ورکړې ده د درېیمې سپارې کوم صورت دی، اخري کوم آیتونه دي. آمن الرسول د مونږ په قبر باندې تاسو به ډېر اورېدلي وي. دې کې دعا دی، هغه ته الله تبارک وتعالی ورته ویل. درېیم ورته دغه وویلو چې تا دپاره دغه تحفه دی، ستا په امت کې څوک چې هم زما سره شرک ونه کړي، شرک نه علاوه هر قسمه ګناه وکړي، زه به ورته معاف کوم. الله اکبر. نو الله تبارک وتعالی دغه درې تحفې نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړي. المنځونه خو باندې 50 فرض شوي وو، بیا هغه مفقدو د موسی علیه الصلاة والسلام په برکت سره 50 ته راغلو. بیا ورته وفرمیلو چې زما والا حکم اوس هم برقرار دی، هغه 50 المنځونه دي، خو 15 المنځونه به ستا امت کوي، د 50 المنځونو ثواب ورته ملوي. سبحان الله. ما والا حکم اوس هم برقرار دی، ما حکم کې هیڅ څه قسم هم کمی نه راغلی دی. 15 المنځونه به ستا امت کوي، 50 المنځونو ثواب به زه ورکوم. به هر حال
نبی علیه الصلاة والسلام بیا واپس خپل ځای ته راغلو. دغه د معراج واقعه دومره زر شوې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه د خپلې کمبلې نه پارتم داسې بیا واپس کېدم بیا مغسې کمباله وه. مطلب څه کمباله څوک څه هم एकदम راپاسېږي دغه ګرمه غوندې وي مغسې خپل بیا ګرمه وه. او د معراج څه واقعه دومره انتهایي لنډ وخت کې شوې ده چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم د دروازې د کوم کونډه وي کونډه هغه کونډه څه ما هغه بندول هغه کې کوم ټک ټک کوي اخر کې چې کله هغه شي نو هغه لی بند شوي نه و زه بیا واپس راغلی وم دومره زر. کله هم چې د نبي علیه الصلاة والسلام راغلو سبی شو ام هاني رضی الله تعالی عنها ته ویلو زه خو شپې معراج په سفر باندې لاړ وم. څه خوب کې لاړ وې که جسماني لاړ وې بیدارۍ په حالت کې لاړ څه بیدارۍ په حالت کې لاړ وم څه بلکل زه تصدیق کوم ته بلکل رښتیا یې. کله بار راووتو ابو جهل سار و ابو جهل به هسې هم دې پرې ټوکې مسخرې کولې. بیا ورته ویلو څه ته نه وي خو د څه خو در سره نشته چې د پرې وخندېږو نه وي سره شته څه دي مو ته ووایه چې بېګا خو زه معراج په سفر باندې لاړ وم. په خندا شو کړکړې وولو چې دغه څه په یوې شپې کې او معراج ته تلل. بیا ورته ویلو دا خبره خو اسیا درویغ دغه په زعم مطابق چې یوه خبره درته کومه داسې به ونه کړي چې څومره هم خلک دغه زه راټول کړم او دا خبره ته ورته بیا وکړه. دې مطلب دغه اوس ټول خلق به ورباندې مسخري وکړي بیا ټول خلق ورباندې ټوکي دا خبره خو بالکل ناممکن ده بالکل د څه نه منمه چې په یوې شپې کې ته اسمان ته سفر کوې هغه په میلیونو هغه مسافات دی ته په یوې شپې کې دومره سفر کوې هېڅ کله هم زه څه نه منم. خنداګانې شروع کړو قوم یې راجمع کړو قوم ته نبي علیه الصلاة والسلام دغه وفرمیلو چې زه بېګا شپې معراج سفر مې کړی و بیت المقدس ته لاړ وم هغه ځای کې ما لمونځ کړی و ارواح سره ملاقتونه کړي وو او دغه شان اسمانونو ته سفر مې کړی و الله سره ملاقات وکړو. ټول قوم په خندا شو مسخرې کولې. بیا ورته وویلو څه ټیک ده ته بېګا شپې بیت المقدس ته لاړ وې زه تا نه تپوس کوم بیت المقدس کې څومره دروازې وې کړکۍ څومره وو څنګه یې روغ وو. نبي علیه الصلاة والسلام پریشانه شو هغه ټینګې خو شپه وه نو موږ ته پته نه لګي څه یوه کوزه کومه مدرسه ده څومره پکې دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام پریشانه شو چې دا خو داسې عجیبه غوندې سوال وکړو الله تبارک وتعالی ورته وښیلو ته داسې شکل صورت کې چې دومره دي نو الله تبارک وتعالی په حکم سره هغه ابو جهل ته مشرکینو ته هغه وښلو چې داسې وو بیا ولې دا خو جادو دا خو غټ جادوګر دی لوی جادو یې کړی دی په موږ باندې هم جادو کړی دی او ډېر غټ جادوګر دی سحر یې وکړو. نو هغه انکار یې وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خبر شو کله هم څه دا واقعه ورته ویلو چې یا رسول الله زه بالکل تصدیق کوم او ته بالکل په حق باندې ته بالکل رښتیا لاړې معراج ته هم لاړې زه بالکل تا خبره زه بالکل منم. دې د وجې نه دغه پیله تصدیق وکړو. دې د وجې نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته لقب ملاو شو صدیق نه دی رښتونکی یعنې دې رښتونکې هغه ګویي ورکړه چې ته په حق باندې دی مشرکین څه کوم وو څومره هم خلک وو هغه ټول شی وکړو انکار وکړو. په هر حال دې کې څه کوم دغه پیله صورت څه کوم دی پیله آیات هغه واقعه ورکې ذکر شوي ده. اوس وګورئ سبحان الذي پاک دی هغه ذات اسرا بعبده سغا بوتلو خپل بندا لیلا شپې من المسجد الحرام لمسجد حرام الى المسجد الاقصى طرف د مسجد اقصا ته الذي اغا کوم بارکنا سمون برکت ورکړو حوله د دې ارد ګرد لنریه من آیاتنا سمون دې ته خپل نښې ورته کړو خپل نشانات ورته کړو. نو په دې معراج په سفر کې ډېر زیات نبي علیه الصلاة والسلام معجزې عجیبات لیدلي دي خو وخت مختصر دی څه بیانوي ماښام به شي نو دې باندې بیا اکتفا کوو. انه هو السمیع البصیر الله تبارک وتعالی اوریدونکي او لیدونکي ساتي. واخر دعوانا